سورة النور آیت نمبر 34 صفحہ 565 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا أو بشكا نازل كمونغا إليكم تاسطا آيات مبينات آياتنا روخانا ومثلا أو مثالنا من الذين داغ خلقشي خلوا من قبلكم ترشوي دي استاسو نروان دي وموعظة للمتقين او نصیحت د پرهیزګارو دپاره الله چې دی نور السماوات نور د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی مثل نوره مثال د نور د ده کمشکات په شان د تاخ دی فیها مصباح چې په هغې کې ډیوه وي المصباح او دغه ډیوه فی زجاجه په یو شیشه کې وي الزجاجة او هغه شیشه کأنها داسې ده لکه چې کوکب دری یو ستوری ځلیدونکی یوقد بلول شي هغه من شجرة د یوې ونې نه مبارکة چې برکتي ده زیتونة د زیتون لا شرقیه چې نه نرخاته ده ولا غربیه او نه ټوله مغرب ته ده یکادو نږدې ده چې زیتها تیل د هغې یضیء رڼا ورکي ولو لم تمسسه اگر که ونه رسي هغې ته نار اوره نور علی نور رڼا د پاسه بل رڼا ده يهدي الله لا رخي الله تعالى لنوره دخبل نور من يشاء چاته چې اغواړي ويضرب الله او بیانوي الله تعالى الامثال مثالنا للناس خلق دپاره والله او الله تعالى بكل شيء عليم بهر سیز باندې پوهه دی بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات دي آيات مباركات تعلق اغا د مخکنی آیاتونو مبارکه سره هم سیکیږي او راتلونکي آیت مبارکه سره هم اغا تعلق او رابطه اغا جوړیږي مخکې الله تبارک وتعالى احکامات ذکر کا او هغه ټول احکامات دومره بهترین او ناشناو که انسان په هغې باندې عمل وکړي نو باقاعده په دې معاشره کې به یو پاک دامني یو روحانیت
یو عفت او یو عصمت د تمامو انسانانو خاص کر د زنانو هغه به پیدا شي. نو هغې ته الله تعالی اشاره کوي چې ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. الله فرمایي تاسو ته مې واضح آیاتونه نازل کړه، یعنی واضح احکامات چې په هغې کې باقاعده د پردې متعلق، د زنا او د بدکارۍ لارې بندېدل، دا ټول پکې ذکر شو. ومثلا من الذین خلو من قبلکم، الله تعالی فرمایي د مخکینو خلکو مثالونه هم ذکر شو او څه مثالونه را روان دي. لکه دې ځای کې الله تعالی په دې آینده آیت کې یو مثال هغه ذکر کوي او الله فرمایي وموعظة للمتقین، دې کې نصیحت دی د پاره د هغه چا چې څوک پرهیزګار وي. یعنې که ځان پرهیزګار جوړول غواړي